بیا میش د علاقې دغه مسمله دا یوه بهترینه میوه ده او ذایقه داره میوه ده چې هغې ته تیت وایي او د یو خو دا ده چې یوه ذایقه داره میوه ده بل د سره سره د دې چې کومې پخې دي دغه مخکې خو یې میش مشرونو به ویل چې دا وی میش ایز انکم استعمالول او ورېښم به ځینې غاکول جوړول بیا دا میش ایز انکم استعمالول او بل دا چې دا دو چې میش خلک چې کوم دي دې طرف ته داسې خاصه توجه ویریاندو میش دا ریکویسټ ده د اګریکلچر ولنه چې دی لږکې دغې طرف ته توجه ورکړو دغه د خلک چې کوم دي دا پروزګاریا شي او دغې ورېښم هغه چې کوم ده دغه مختلف قسم سپری یا نره داسې دی دا پروموټ کو میش خلک ته دغې ایجوکیشن ورکړو د خبره باندې پوه کو او بیا به د خلکو سره پروزګار باندې شي د مونږ وهاب دای میژ نن اچانک روغلی و لاڼ محمد خیل ته لاڼ محمد خیل چې ملګري سره میژ اچانک روغلی نو دې میژ ته و چې د وزیرستان یوه خوږه میوه په توس میغه کې چې هغې سیزن سټارټ شوی دی دا میژ تیتون چې نن وخوړل ډېر انتهایي خوند او ډېره ټویست دی پشې په دې په ذایقه شي نو میژ اګریکلچر ډپارټمنټ نه دا ریکویسټ کی چې دې په دغه تید باندې ورک وکړو دلته چې کوم او دې پروټیکشن وکړو خاص کر کنټادار طور په د مځکې بدل کو دغه کلي دا ډیمانډ دی د خلک د لوکلز دا ډیمانډ دی چې دې او په دغه شی باندې ډیره ترجیح وکړو خاص کر دا تیت مطلب د وزیرستان نه بهر دی و خلک ته شو کو دا ایکسپورټ کو بهر ملکی نه ته چې د خلک روزګار دلته شری شي دا ته مطلب دلته خلک انویسټمنټ وکړو د تیت ته خاص کر په دې باندې ګرافټینګ وکړو دلته چې کوم دوه قسمه تیتون دي چې هغه یو مطلب دا میوه خوږه نسی دغه شی ته مدد دغه شی د ګرافټینګ وکړو او په دې باندې زیوت ورک وکړو پروټیکشن یې وکړو چې کوم کنټادار تور دی مطلب او متعلقه خلک ته کسانون ته ورکوي نو هغه پچار دی داسې فیزیبل ځایون شي چې دی ولګوي دی هغه خلک ته ورکو و کسان ته چې هغه ورنه فایده واخلي موسم صحیح ده بارمنه ورسته مطلب دا ښه موسم ده دا تیت ډېر زبردسته ویلې چې علاقې چې خپل علاقې میوه چې کومه وي ډېر زبردسته وي په دې کې داسې وشي که نه چې کله دی پوخه شي مکمل کمپلیټ شي بیا دا وچ شي دا تیتون بیا تیتون چې کله وچ شي بیا میټه سي په دننه اخې شي دا چې کله میژ استعمالوي بیا دې نه وروسته بیا لسی مسې پېښې استعمالوي دا ډېر خوند کو بشي ولې چې سړي هغه وجود ذایقه ډېره برابره شي